السلام علیکم، زه یم مسرر جبین د J91 نیوز د طرفه او نن موږ دلته کې یو داسې چایلډ ویلفیر سنټر کې موجود یو چې د هغې د بیک ډراپ نه تاسو ته پته لګي چې دلته ډېر غټ آرټ اینډ کرافټ چې دی هغه په یو ډېر غټ لیول باندې چې دی هغه پروموټ کیږي او دلته پې کار کیږي. او دا یو کمره ده چې دلته کې موږ ګورو چې واړه ماشومان ناست دي او هغې لګیا دي، هغې له یو ټاسک ورکړی شوی دی او په هغې کې هغې بیزي دي. څنګه چې تاسو کتی شئ دلته دا ګوره ډېر ډفرنټ ایج ګروپ والا ماشومان ناست دي او هغې په خپل کارونو کې بیزي دي. نو د دې کرافټ شاته چې دی پیټرن څوک دی، سپانسر کوي یې څوک، هغې باندې به مونږ وروسته بیا رڼا اچو. خو پیله راځئ چې مونږ د ماشومانو سره لږ خبرې وکړو، ګورو چې دوی څه کوي. السلام علیکم ماشومانو، تاسو ښه یې؟ تاسو څه کوئ لګیا یې؟ څه کوئ؟ سکیچنګ کوئ. ویری ګډ، ویری نایس. او تاسو ته چا وویل چې دا سکیچ دا تاسو بالکل په خپله جوړ کړی دی که نه دا تاسو ته چا لکیرې لګولې دي په هغې باندې تاسو لګیا یې ډار کوئ؟ څنګه چل دی؟ په خپله هم جوړ کړی دی؟ او بالکل په رښتیا باندې جی. تاسو ګورئ چې دلته کې ډېر ډفرنټ ایج ګروپ والا ماشومان ناست دي او ډېر مزې سره، ډېر آرام سره، ډېر انعماق سره هغې لګیا دي، په خپل کار کې بیزي دي. او د دې نه د دې د جوش جذبې پته لګي چې څنګه دی خپل کرافټ سره چې کم دی له ورکړی شوی دی دی کم جذبې سره او کم مینې سره لګیا دي، دی کار کوي. نو دې نه پته لګي چې دا ماشومان چې دی دلته کې په زوره نه دي راوستي شوي، بلکې دی د دې خپل پیشن او خپل چې دی هغه د دې شوق شامل دی. نو د دې پیټرن څوک دی، د دې سپانسر څوک دی او څوک په دې پروفیشن کې لګیا دی، دومره ټایم، انرژي اینڈ انویسټمنټ کې لګیا دی. د دې دپاره موږ راځو او ګورو چې د دې شاته کومه پرسنالټي ده چې هغه انوالو دی. راځئ جی. یو پوره دنیا ده، یو هال آف فیم دی او دلته کې نن ایکټرز څنګه چې تاسو په بیک ګراوند کې کتی شئ هغې لګیا دي په ډېر ښکلي انحماق سره او ډېر مصروفیت سره لګیا دي، هغې خپل آرټ اینډ کرافټ کې بیزي دي. داسې لګي چې دې ته بالکل پته نشته چې د دې په بیک ډراپ کې د دې په سراونډنګ کې څه کېږي. نو راځئ موږ یو څو نور ماشومان سره ګپ شپ کوو او ګورو چې هغې څه کوي. ښه تاسو ماته ووایئ چې تاسو څه کوئ؟ موږ خو اوس فلحال سکیچ کوو. دې وخت کې ستاسو سکیچ باندې کوم څیز دی چې تاسو لګیا یې؟ زمونږ بس یو بابا دی، هغې کې داسې دی چې شیډنګ پکې زیات دی، کار پکې زیات دی. نو میم موږ ته وایي چې دې کې کار وکړئ، ستاسو به بې لاس ښه وچلي. او تاسو به چې دلته د څومره عرصې نه کار کوئ؟ زمونږ خو دلته دا 2.5 کاله وشو. او تاسو په 2.5 کاله کې دلته چې څه زده کړه تاسو د هغې نه مطمئن یې؟ الحمدلله ډېر څه مې زده کړه او ډېر مطمئن یم. کور کې څه مسلې خو نشته؟ لکه تاسو ته خپل مور پلار دا خو نه وي چې تاسو هلته کې ټایم ضایع کوئ او دا پرېږدئ، داسې غوندې خبرې تاسو فیس کړي دي؟ بس اول کې خو به یې مونږ ته وی چې تاسو لکه څنګه ځئ ته ځئ او څه ته ځئ که نه. اوس خو الحمدلله زمونږ څونه کور چې د محله م د هغه ټوله خبره شوه چې داسې ښایسته ځای دی، سکیچنګ دی، پیټنګ دی، ټیلرنګ دی. نو اوس مونږ ته داسې څه کور کې نه وي. ډېره ښه خبر ده. راځئ ګورو چې دا بل ماشوم چې دی څه کوي. ټیک شو جي، راځئ دې سره به مونږ لکینو او ګورو چې دا ماشوم لګیا دی دی څه کوي. السلام علیکم ماشومه. السلام. بچې تاسو څه کوئ؟ زه سکیچ کوم. سکیچ کوئ. په دې سکیچ کې دې وخت کې تاسو چې کوم پورټریټ جوړ کړی دی یا سکیچ دا کوم څیز دی؟ دا یو بوډا سړی دی. بوډا سړی دی. دا بوډا سړی چې دی دا یو ایمیجنري کیریکټر دی په دې دنیا کې دی شته یا نه هسې د خیالي تصویر دی؟ دا داسې خیالي تصویر دی. خیالي تصویر دی. او تاسو ماته دا ووایئ چې تاسو دلته کې د څونه مودې نه یې؟ ما 2 کاله کېږي دلته کښې راغلی. 2 کاله هم شوي دي. او په 2 کاله کې تاسو دلته کې څه زده کړه؟ تاسو ته لګي چې د دې نه تاسو ته په را روان مستقبل کې څه فایده کیدی شي؟ او زه خو سکیچ مې لګا یوه خوبي ده، زه سکیچ کوم دلته کې او هوټلري کوم او کمپیوټر. او چې تاسو کله یو سکیچ سټارټ کوئ نو ستاسو مایند کې څه لکه اوس دې وخت کې دا تصویر ته چې زه وګورم دا سکیچ دا ډېر ګران دی، نو ستاسو ساه ډوبېږي که نه خوند درکوي درله؟ دا خو ماته خوند راکوي. زه خو همداسې د په کور کې چې کښېنم که نه ځان ته سکیچ راخلم، زه سکیچ کوم. نو تاسو به غواړئ چې ستاسو نور وروڼه خویندې یا ستاسو نور ملګري یا ستاسو په شانتې داسې نور ماشومان دې راشي او هغوی دې هم تاسو سره دلته کې دا کرافټ دا سکیچنګ زده کړي. جی څنګه چې تاسو وکتل چې دا ماشومان چې دلته دي په زوره نه دي راوستي شوي، بلکې د دې جوش جذبه او لګن چې دی هغې دلته کې راولي او په دې باندې د جذبې سره کار کوي. نو راځئ چې موږ څه نور ماشومان هغلته کې هم ناست دي چې موږ تاسو ته باقاعده وښیو چې دا بالکل یو غټ پلیټفارم دی او دلته کې څه یو 2-3 ماشومان نه دي، بلکې دلته کې ملټیټیوډز اف ماشومان چې دي هغې دلته کې راوستي کېږي او د دې پروفیشن سره د هغې انیشیشن کېږي. نو راځئ چې موږ دلته څه نور ماشومان سره خبرې وکړو. السلام علیکم ماشومانو. وعلیکم السلام ورحمۃ. ښه جي، تاسو څه کوئ؟ سکیچ.
تاسو ماته یو د خبرو کې زه ګورم چې ټول ماشومان چې دي هغه ډیفرنٹ سکیچز جوړي صحیح ده نو دا سکیچ چې دی دا تاسو په خپل سلیکټ کوي په خپل خوښوي کنه دا تاسو له سوق درکې چې نه تاسو به سپیسیفیکلی یا خاص طور پر چې دا تصویر یا دا سکیچ چې دی تاسو جوړوي نو په خپل خوښوي که څنګه چل دی په خپل جی تاسو په خپل خوښوي مونږ په خپل خو مونږ ته میم هم راکړي چې کم سکیچ مونږ ته حواله شي مونږ جوړو یو خبره بل ماتو کې دا ټول سکیچز چې دي چې په دې باندې ما نظر واچولو دا ټول ډیر ګران دي نو یو سکیچ چې دی هغه کمپلیټ کېدو کې مکملېدو کې څونه ورځې لي نو دا کې کم از کم 2 ورځو کار وي یو ورځ کم سخت سکیچ وي نو په کې کم از کم 2 ورځې لګي جی ناظرین تاسو کتل چې دلته کې ماشومان چې دي که تاسو په دې سکیچز باندې غور وکړئ نو دا څه اسانه خبره نه ده لکه زمونږ غونډه کې خلک چې دي ټو بی ویری اونست زه خو دا سیز نشم کولی خو چې دومره واړه ماشومان چې دي دومره ټینډر ایج والا هغه لګیا دي ماشاءالله دومره انهماک سره لګیا دي او داسې سکیچز هغه جوړي چې ټو بی ویری اونست زما غونډه کې انسان چې دي هغه خو سوچم نشي کولی نو ظاهر خبر ده زمونږ مایند ته یو دا کوېسچن راځي چې د دې شاته یو داسې پرسنالټي ده چې هغه په خپل هم د پروفیشن سره اسوسییټ دا او په خپل هم دونه سکل دونه ماهر او دومره تجربه کار ده چې ماشاءالله فری اف کاست وای او بغیر لایک کنډیشن بغیر لالچ بغیر غرض هغه لګیا ده دا سیس پروموټ کوي په انډر پریویلیج سوسایټي کې او د ماشومان چې دي د دې قابل جوړي چې په فیوچر کې دا سکل دا کرافټ چې دی هغه د دې نه فائدہ اوچته کی او دا مخکې هم پروموټ کی جی دونه ډایورس انوایرنمنت دلته کې مونږ ګورو پهله مونږ او کتل چې څنګه تاسو مونږ ماشومان په بیک گراوند کې خول چې میجورټي ماشومان چې هغه د انډر پریویلیجډ او لوور فیملی بیک گراوندز نو چې کله مونږ غور وکړو او مونږ خپل سراوندینګ کې او کتل نس ماشومان مونږ ته ډېر ډیفرنٹ هم ښکار شو او په داسې ماشومان کې یو ماشومه دی وخت کې مونږ سره ولاړه ده او هغه راځي چې مونږ تاسو سره انټروډیوس کو او ګورو چې هغه خسوي چې د هغه کم بیک گراوند سره تعلق دی او داسې سو هغه څه داسې اټریکټ کړ چې د هغه لپاره هغه ډېر کیپټیویټینګ او هغه مجبور شو چې هغه راشي او د سوسایټي سره یا د ویلفیر سنټر سره چې دی هغه اسوسییټ شي نو راځي چې موږ سره یو ماشومه دی وخت کې ولاړه ده ګورو چې د هغه نوم څه دی او د هغه خیالات څه دي باره کې السلام علیکم جی تاسو نوم او تاسو کم بیک گراوند نه زما نوم ایمان قیامي ده او زه له افغانستان له کابل نه راغلی یم جی ډیر انټرېسټینګ تاسو څنګه کته شي چې موږ سره دلته کې افغانیان خلک هم دي صحیح ده نو موږ د ایمن نه دا تاسو کو چې افغانستان کې داسې سو چې دی افغانستان چې دی هغه پرې خودل او دلته پاکستان ته رالل جی ایمن زه افغانستان نه ځکه چې طالبان راغلل الته او زه دلته راغلم ځکه چې الته سکول او یونیورسيټي ټول بند وو او تاسو موږ د لغون ته زموږ ناظرین د بردا وایي چې تاسو سونه موده شو چې تاسو دلته کې لګیا یې سکیچینګ او آرټ د سيزونه زده کوي شپږ میاشتې کېږي چې زه دلته جوین شوم او لدې ځای ډېر سيزونه مې زده کړې مې ده ها موږ چې ګورو کنه سونه چې زموږ نالج د دې فیلډ باره کې دا خو داسې لکه پروفیشن دی چې په دې کې ډېر زیات ټایم انرژي او د پیسو انویسټمنٹ پکار دی ټیک ده لکه فاینانشلی سترونګ بند چې دی هغه دا پیټرنایز کول شي نو تاسو چې دی دلته کې دا خرچه څنګه اوچتوي تاسو نه پیسې غستل کیږي یا تاسو نه فیس غستل کیږي یا تاسو څنګه د دې خرچه چې دی هغه لایک افورد کوي دلته موږ فیس ورکو او زه خپل ټیچر یم په سکول کې افغاني سکول کې الته ټیچینګ کوم او بیرته زما سالري چې د خپل ځان لپاره دلته خرڅ کوم جی اوس راځي مونږ ګورو چې د دې آرټ اینڈ کرافټ شاته چې کم پیټرن کم سپانسر دی یو ډېر کیپټیویټینګ او میسمرایزینګ پرسنالټي راځي چې مونږ تاسو سره هغه انټروډیوس کو او هغه سره لګب شپ کو وګورو چې هغه دا انسپریشن چرته ناغستو او سم موټیوز چې هغه دی ټریګرډ کړ چې هغه دا پروفیشن چې دی سٹارټ کو نو راځي مونږ تاسو سره د پرسنالټي سره ملاو هغه نوم دی میم جلوت هما جی السلام علیکم میم وعلیکم السلام ډیر زیاته مهرباني چې تاسو دلته راغی څنګه تاسو ټیک ټاک الحمدلله میم تاسو وایي تاسو مزاج خده ډیر زیاته مهرباني د J91 سپیشلی چې نن تاسو راغلی زموږ ملمانه او الله تعالی دې چې تاسو را چینل چې څومره نوم خولې دي نو دا کرانګي چې پہچان هم ډیر زبردست شي زموږ دعا د تاسو لپاره ډیر مننه میم موږ تاسو نه دا تاسو کول غواړو چې موږ دلته کې وګرځیدو نو ماشاءالله دلته کې ډیر زیات کار شوی دی او ډیر انټریکټ او ډیر کمپلیکیټډ ډیزاینز موږ دلته کې وکتل چې هغه نه پته
پته لګي چې د دې شاته ډیر زیات ایکسپرټیز ایکسپیرینس چې دی هغه انوالو دی. نو میم تاسو په مایند کې دا خیال څنګه راغی چې لکه مطلب تاسو په ناس و تاسو په سوچ کړی چې دا مونږ سٹارټ کوو د دې شاته خو ډیر ټایم انرژي او انویسټمنټ پکار دی. نو what like motivated you or what inspired you to come up with such a profession? دا خو اکچولی زه خپل د بچپنه داسې لکه زما ډیر زیات شوق او خو به بدقسمتۍ نه په پېښور کې یو خو داسې څه پلیټفارم نو چې هغلته لکه دلته کې ډیر زیات آرټ لګا کرانګي څنګه چې مونږ وګورو ترقی یافته ملکونو کې چې څومره لکه پروموټ کوي او څومره ول ویلیو ورکوي نو کرانګي یو په پېښور کې نه دی. او بل دا و چې زما موټو چې لیک نه هی سکتے بنا تو سکتے او کلی کلی نشي جوړولې خوشي. نو د دې نه زموږ دا مقصد دی چې زما مین کار سکلز پروموټ کول دي. نو ډاوټ چې ایجوکیشن خو ډیر مسټ دی او ایجوکیشن هم زموږ یو حصہ ده بټ مین کار زما په سکلز باندې دي. نو سکلز زه چونکه آرټیست وم آرټ نه ما شروعات کړې دي آرټ نه سکیچ نه خدای چې ټایم سره سره پکې موږ نور ډیر سکلز اډ کړې دي او مخکې هم ډیر اراده چې سکلز به کافي پروموټ کوو. نو میم تاسو دا وایي چې تاسو په فیملی کې دا سکل چې دی تاسو چانه انهریټ کړی دی یا یو ور د فرست ون ان یور انټایر فیملی ټو لایک سٹارټ اور ټو کم اپ وذ سمثینګ لایک ذس؟ نه زه خپل فیملی نه فرست ون یم خدا به چې ټول فیملی له پته و ځکه چې د بچپن نه به د چا بره چت به ما نه پرې خو کویلې سره به مې هلته سکیچ سکول کنه نو ټول فیملی کې ته چام چترانه نو پاتې نو داسې ټولو له پته و چې دا بای برث دی کې لکه دا یو جمز دی خو لکه دا بیا هر څه لکه د هغې ټولو دپاره څه نوي نو کله چې ما یو پراپر انیشیټیو واخیستو بیا زما سپیشلی کار دا و چې د سټریټ کډز دپاره ما یو اواز وچتو هغه ماشومان چې کم بېوسه دي نو ما وی چې دوی په ګلیانو کې او په دغه کې د دې زندګي لکه داسې تېره شي لکه دوی چې څه د دوی مور او پلار کړي هغه بیا د بچو کې هم کنورټ شي نو ما ویل چې زه د دوی ژوند کې چینج راولم د برش په ذریعه باندې نو د پاور اف برش ما لکه اثر کې خول غوښته او الله تعالی ډېر شکر دی چې خپل مهم کې مونږ ډېر مخکې لاړو کامیابۍ سره. ماشاءالله میم هغه خو مونږ نو ډاوټ ګورو چې څنګه مونږ دلته کې تاسو سیزونه پټ اپ کړی دي په والز باندې هغه نه پته لګي چې ډیر افورت چې دی هغه د انوالو دی خو مونږ چې کله هم یو منصوبه سٹارټ کوو نو اکثر زموږ په مایند کې یو جهجه یو فیری چې دا پروجیکټ چې دا به ټیک اف کی کنه نو تاسو په مایند کې مونږ وایو چې تاسو لکه موږ سره شیر کې چې داسې څه جهجه داسې څه فیرز وو چې هغه تاسو ته خولي چې تاسو داسې زه دا چې دی یو لایک یو وینچر چې هغه تاسو ټیک اپ کوي دا به کامیاب شي دا به کامیاب نشي نو تاسو مایند کې څه داسې اپریهنشنز وو؟ زما خو ذاتی طور باندې بالکل نو خو فیملی والو خلکو راله ډیره چولي ځکه چې زه میک اپ آرټیسټ هم ډیره ښه یم زما خو برش چلول هوبي ده نو هغوی ټولو ماته ویل چې دا خو لکه سوال نه پیدا کېږي چې آرټ پروموټ شي آرټ وچلي خو ته داسې وکړه چې پاولر کولاو کا نو سیف سایډ دپاره پکې ما یو ورکوټې شان د پاولر سیټ اپ هم تیار کړی بیا له خبره وه چې کله آرټ روان شو نو ما ورپسې هغه فلحال بیا بند کړی څه ټایم دپاره نو لکه ډېر داسې چیلنجز وو چې ما فیس کړي دي بیا چې سپیشلی کله ما میډیا دپاره اواز اوچت کو چې زه خپل دا میسج خلکو پورې رسوم چې که څومره غریبانان ماشومان دي یا فیمیل دي جینکۍ دي زموږ که څوک څه زده کول غواړي داسې څه سکلي چې هغوی مونږ هیلپ کولی شو نو بیا میډیا دپاره ډېرې زیاتې مسلې وې د فیملی طرف نه تاسو ته پته ده پښتانه خو دا ډېر دغه جوړوي چې مونږ خو پښتاني وو ملګري به هم څه وي خلک به هم څه وي بیا د هغې دپاره ډېره قرباني وه چې ما ورکړه ځان خپل هغه مې ګیټ اپ مې بالکل چینج کو ما ویل چې دا کار وړاندې شي بس زه د مخې ته نه راځم خو چې کار مخکې پروموټ شي نو دا کرنګې ډېرې خبرې وې خو دا وه چې لکه تاسو ثابتې قدمه یئ نو وخت سره سره د الله تعالی شکر دی چې ټولې مسلې نه صرف حل شوې بلکې زما ټول فیملی ممبرز اوس ما سره د میشن کې شامل شو. جی بالکل څنګه چې تاسو واردل چې میم مونږ ته دا وویل چې هغې د بیوټیشن کورسز چې هغې نه مخکې ماشاءالله د هغې ډېر زیات ایکسپیرینس او دا د هغې د بیوټیشن د فیلډ چې کوم سکلز وو هغې انټیګریټ کړه په پینټینګ کې نو ډېره ښه خبر ده او د دې نه مونږ ته خلکو ته دا یو آیډیا هم ملاویږي چې داسې هم کیدی شي. مونږ د میم نه تپوس کوو چې د هغې فیوچر ګولز څه دي آیا هغې غواړي چې نور هم چې دی پریویلیج خلک چې دي هغې د دې فیلډ سره اسوسییټ شي او داسې د انډر پریویلیج فیملیز ماشومان چې دي هغې د سپورټ کې یا هغې به سول پیټرن یا سپانسر چې دی هغه جوړېدل غواړي په فیوچر کې نو جی میم تاسو دې باره کې څه خیالات دي؟ زما ډېر ډفرنټ سوچ دی زما ټول کې پیله مقصد خو دا دی چې زما کم سټوډنټس د ډې فرسټ ما سره دي او د هغه ماشومانو چې کوم به خپلې بورو سره او د کباړ او دغه سره بدلته راتله او ماشاءالله هغوی اوس ناستي چېرته څوک لیپټاپ کوي او څوک خپل سکیچ کوي یا څوک فیشن ډیزاینینګ کې دي یو خو زه وایم چې زما کم د ټیم دا ماشومان دي دا 10-15 دي چې کم ډېر پیله نه ما سره چلي نو زه یم چې انشاءالله دوی دومره قابل شي نو مونږ چې بیا خپل نور خپل برانچونه جوړو مثال په تور په پېښور سایډ ته جوړوم یا زه 400 مردان ته ځم نو زه یم چې دا ماشومان پکې ایز ا ټیچر بیا زه هایر کم چې دوی ته به خپله د دې شي
احساس ډیر زیات چې موږ څنګه راغلیو نو زه چې به هر چرته کې موږ دراسه غریبانو مدد وکړو او خپل کار ډیر مخکې د بوتلو ان شاء الله اراده ده نه چې دلته د رنگیت په پلیټ فارم باندې 100-200 ماشومان دي دا نه لکه زمیم چې دا تعداد زرګونو لکونو لبیا موږ ورسو ان شاء الله او چې سمره داسې ځونه دي چې ماشومان په ایجوکیشن نشي حاصلولې نو غیله موږ پوره فیسیلیټیز د سکلز ورکو ځکه چې انټرنیشنل امتیاز وګوري نو ټول دنیا سکل باندې ډیر زیات کار کوي او ډیر زیات زور دی او څنګه چې ماشومان د ډیر ټایم د مختلف د دغه کې داسې انوالو دي مختلف اکټیویټیز کې چې بالکل د خپل د سکل زیاده کرنګ اکټیویټیز بالکل پریخي نو موږ وایو چې دی لکه منټلی موږ انګیج کو نو ان شاء الله اراده کوم ته چې ډیر مخکې به دا کوشش زموږ راسي میم یو کوېسچن مسلسل زما مایند ته راځي او هغه دا دی چې دلته کې موږ کتل چې میجورټي ماشومان چې دي هغه د انډر پریویلیج فیملیز نه دي او داسې بیک ګراوندز نه دي چې هغه پاورټي سټریګن فیملیز دي او د داسې فیملیز مشران چې د هغه کوشش او د هغه پرایورټي چې هغه خپل ماشومان چې دي چې څنګه هغه ګرځدل شروع کړي نو یو داسې پروفیشن سره واچي چې هغه مزدوري کول شروع کړي نو یو داسې غونډه کې پروفیشن یا داسې کرافټ هغه د پر خپل ماشوم چې دی ټول سیکریفایس کول یا هغه ته ډیووټ کول چې دا یو ډیره ګرانه خبره ده ان obviously یو داسې پیرنټ چې دی هغه کنوینس کول ډیر زیات ګران دی نو موږ د میډم نه تاسو کو چې هغه داسې چیلنجز فیس کړي او کنه کم سټریټیجیز هغه اډاپټ کړي چې هغه داسې مور پلار چې دی هغه کنوینس کړي چې هغه خپل ماشومان چې دی دلته راولېږي جی میم شروع کې خو چې د دې چونکه د زیاتو تعلق چې کم دی باړه چینی نه دی او ماشاءالله زما په خیال 99% خلک زموږ سٹارټ کې اگینست ځکه چې مونږ کله فرست ټایم لایف سکیچ ته تیرونو ته مونږ باندې باقاعده د دې کلی بمباریم کړي و د کانو نو مونږ لکه دا سه هارد ټایم کتلې دی لکه دا دومره اسانه نه و بیا د دې فیملیز اگینست ځکه چې زما پکې میوزیک هم شاملو نو دی ویل چې دا پته نشته زموږ بچو نه څه جوړي نو لکه دا سه ډېرې زیاتې مسلې وي دي دا مر اسانه باندې نه دي راسي ما موټیویټ کړي دا لکه په خپل تور باندې مونږ ډېر سټرګل کړي بل پکې ک مزدوري والا ماشومان دي یا داسې سو سکور کې کار کوي یا که سو خرچ چرته زی داغي کارونه مونږ نه دي بند کړي ځکه چې دا خو لکه داغي روزګار دی کنه نو مونږ سره داغي ټایمینګ فکس نه دی لکه هغه کلیټم راشي یا لګ مخکم راشي او هغه د خپل کار نه راشي هغه نه پس کارته زی نو دا کرنګي او سلسله د ذکر چې چا د رزق خو غلا فعل ذریعہ ده کنه نو خو لا مونږ داسې نشو بندولې خدا دا چې وخت سره ډېر لوی چینج دی که یو مرګره راغله او غبل مرګره راوسته کرور راغله او غبل رور راوسته یا کزنز دي نو داسې یو بل سره تړل شي ډېر ماشومان مونږ سره دي میم یو بل امپورټنت کوېسچن چې هغه زما مایند ته بار بار تلو راتلو او هغه دا دی چې مونږ وکتل ماشاءالله چې څونه ماشومان سره پم اکوپمنټ کم پیرافرنیلیا یا کم ریسورسز پکار دي د آرټ اینڈ کرافټ لپاره هغه باندې obviously ډیر زیات چې د خرچه راځي نو مونږ کیوریوس یو مونږ غواړو چې تاسو پلیز مونږ ته لګدا وایي چې دا خرچه چې دا څوک برداشت کوي obviously د ماشومان چې کوم فیملی بیک ګراوندز نه دي د دې مور پلار خدا خرچه نشي برداشت کولای نو آیا د دې شاته هم صرف تاسو یې دا هو سپور نو ډاوټ چې ما هم په خپل لکه خپل مدداب کې تحت مونږ چلولې دي ځکه چې یو په لنې خبردار چې تاسو کرنه وې کار سٹارټ کینو تاسو دا ته مساتي چې دا به یو دم خلک را پاس یو دنیا به مونږ سره پکې ګډ شي او ډېر ارڅ به خلکو کې تاسو ټول کې پهله خپل ځان ثابتوي الله تعالی شکر دې کړ چې زموږ د یو نیم 2 کال پروګرس خلکو کتو اوس پکې مونږ سره ګورنمنت په مورنینګ کې خپل سکول اوپن کړی هغه او د دې ماشومانو خو اند دي جنکې دي مونږ سره هر ایج والا هغه ون سوري کې جنہ 5th پورې دی او ریسنټلی پکې موږ سره یو پروجیکټ دوه لکه مختلف هغه باندې کار کړی هغه کې موږ ډېر فیمیل ټریننګز ورکړي نو دا کده چې اوس پکې ټایم سره خلک شامل دي سٹارټ شوی دي موږ سره شروع کې لکه سم داسې سپوسیبل نو ځکه چې شروع کې ټول ایفورت وتا سو پخپل کوي لکه هغه کالی کدوې کدري چې تر څو تاسو یو پراپر پہچان نه جوړ یا خلک تاسو باندې تر څو پر یو ټرست نه هغه شوی نو ظاهر خبره سوکتا سو باندې داس یقین نه کوي اوس الله تعالی شکر دی چې وخت سره ډیره زیاته تبدیلی راغله جی بالکل او مونږ اوس د میم نه کو یو ډیر امپورټنت او لاست کوېسچن چې هغه زه ډیر زیات انټریګ دوم دغه باره کې او هغه دی چې مونږ دلته کې د دومره هر څه ابزرو کول دلته کې ما یو سیس ډیر چې کوم ابزرو کو او چې هغه زما اټینشن ځان طرف ته ګراب کو هغه دا چې دلته په بیک ګراوند کې ډیر میلو او ډیر سافټ غونډه کې خپل میوزیک غږیدو نسبت د میم نه دا تاسو کول غواړم چې میم د دې میوزیک چې دی دا صرف تاسو اسی د مزید لپاره لګولې په بیک ګراوند کې یا د دې چې د ماشومانو کریټیو ابیلیټیز چې دی هغه انډیوس کول سره د هغه ډیولپمنٹ سره څه تعلق دی نو جی راځي چې د میم نه تاسو کو جی میم دا هو ډېر خپل او انټرېسټینګ کوېسچن دی خو د دې جواب خو زویم
چې ډیر ایزی دی ځکه چې د دې اورګنایزیشن نامه رنگیت تا او دلته خو خلک د اورګنایزیشن داسې ټیپیکل شانتي نامیک دي کنه که بس هغه مثال پتو د چاله کنوم زوس د ټایم کې نشم غشته خو هغه ډېر ټیپیکلز نیمي د رنگیت خو مقصد دا دی چې د کې رنگ او گیت د دواړو ما د کمبینیشن دا 3 میاشتو سوچ نه پس ما دا نوم سلیکټ کړو چې چونکه زما آرټیست یم نو زما میوزیک سره ډېر زیو خاص دلچسپي ده لکه میوزیک نه بغیر خو رنگیت چې کم دی به مونږ وایو چې نیمګړی دی نو دا زما لکه یو خبر شوق دی دغه د وجه نه ما د دې نوم هم کمباین کړي چې رنگ او گیت دواړه مې یوځای کړي نو میوزیک خدای چې مونږ سره ماشاءالله ټیچر دی هغه زموږ ماشومان ډېر خپل ټریننګ هم ورکړي او دا بیک گراوند باندې کتا سو اوري نو دا د چې د دینه بغیر لکه مونږ ته ځان نیمګړی ښکاری موسیقي خو وی چې واقعي د روغ غذا او بدقسمتۍ نه زموږ دلته به ډیر زیات کار نه کیږي خو زه د هر څه د پاره لکه ډیر جهد کوم ما ماشومان لکه داسې ټرین کړي چې غیله مونږ نیشن سانګ شو نات شو ملي نغمه دی باندې ټریننګ ورکو مونږ چې داسې خبره اونځي چې خلک لکه زموږ د خلکو لکه سوچ ډیر داسې وسینه دی په دې سلسله کې خدای چې د رنگیت ډیر لوی حصہ د میوزیک نو جی جی اخر کې به مونږ د میډم ډېر شکریا ادا کوو چې هغه مونږ د خپل ویلفیر چې کوم اورګنایزیشن دی هغه کې مونږ الاو کوو مونږ وکتل ماشاءالله چې څنګه دلته کې آرټ اینڈ کرافټ چې دي هغه تاسو کته شي په بیک گراوند کې چې ماشاءالله دومره کار شوی دی هغه او د ماشومانو نه هم اغسته دي او مونږ د J91 نیوز طرفه د میم ډېر شکریا ادا کوو او میم ډېر مننه زیاته مهرباني او تاسو دا چینل نوې چینل دی زموږ ډېر زیاتې دعاګانې دي چې ان شاء الله نیکسټ ټایم چې تاسو راځي نو ډېر زیات ان شاء الله ترقی او کامیابی سره راشي ډېر مهرباني امين